رحمان الله ګربز د افغانستان د پاره تاریخ رقم کو. رحمان الله ګربز د افغانستان د پاره یو ډیر غټ تاریخ جوړ کو. تر اوسه پورې د افغانستان کرکټ ټیم د افغانستان د طرفه په بیټسمنانو کې چا دا ریکارډ نو جوړ کړي کم چې رحمان الله ګربز جوړ کو او راتلونکي ټایم کې نور هم د ریکارډونه جوړول شي. مکمل تفصیلی در سره شریکوم چې رحمان الله ګربز د افغانستان د پاره سره ریکارډ جوړ کړی دی. رحمان الله ګربز د آی سی سی د طرفه په ون ډے فارمیټ کې ټاپ 10 کې شامل شو جی. پر رینکینګ کې د کھلاڑیانو د بیټسمنانو پر رینکینګ کې په ون ډے فارمیټ کې ټاپ 10 کې داخل شو جی. تر اوسه پورې د افغانستان یو بیټسمن هم پر رینکینګ کې ټاپ 10 پوزیشن ته نو راجوخ شوی. په بالرانو کې راشد خان راغلو، په آلراونډرانو کې محمد نبی راغلو، مجیب الرحمن په بالرانو کې راغلو، خو په بیټسمنانو کې د افغانستان د طرفه پر رینکینګ کې په ون ډے فارمیټ کې ټاپ 10 پوزیشن ته یو کھلاڑی هم نو داخل شوی. رحمان الله ګربز د افغانستان واحد او ډومبنه داسې کھلاڑی دی چې د پر رینکینګ کې په ون ډے فارمیټ کې اتم نمبر پوزیشن ته دی راغو. مخکې په لسم نمبر پوزیشنو، اوس اتم نمبر پوزیشن ته 2592 یعنی اتکم 900 پوینټ سره د پر رینکینګ کې په اتم نمبر پوزیشن باندې ناست دی. او کچر راتلونکي ون ډے میچونو کې د 2-3 سنچریانې وهلې، سکور ښه سکور کو، 50 پلس سکور کو، نو د دغه اتم نمبر پوزیشن نه شپږم ته، پنځم ته، څلورم ته، ښکته نمبر 1 پوزیشن ته هم ځان را رسول شي. په نمبر 1 پوزیشن باندې ویرات کوهلی، بابر اعظم، شبمن ګیل دغه کھلاڑیانو زیات ټایم تیر کړی دی. نمبر 1 پوزیشن ته راتلو د پاره یو بیټسمن له پکار د چې هغه کنسسټنټلی ښه زبردست طریقې سره بیټینګ وکړي، په هر میچ کې ښه پرفارمنس وکړي چې دا د رحمان الله ګربز د پاره ګرانه خبره نه ده. نو رحمان الله ګربز په ون ډے فارمیټ کې د افغانستان د پاره یو ډیر غټ ریکارډ جوړ کو چې دا تر اوسه پورې د افغانستان بیټسمنانو کې یو کھلاڑی هم نو جوړ کړي چې هغه رحمان الله ګربز جوړ کړو. باندې کھلاڑی رحمان الله ګربز د افغانستان بیټسمن شو چې د په ون ډے فارمیټ کې په رینکینګ کې اتم پوزیشن ته د ځان را ورسولو. خیر دې نه علاوه کوم د رحمان الله ګربز په ون ډے فارمیټ په کیریئر باندې خبرو کو. نو رحمان الله ګربز په ون ډے کې 3 سلويخ میچونه کړي دي. 3 سلويخ میچونو کې د 1401 رنزونه جوړ کړي دي په 1314 بالونو باندې. مطلب خو سټرایک ریټ سره بیټینګ کړي دي. هایست سکور د په ون ډے فارمیټ کې 150 رنزونه دي. هایست سکور 150 د په ون ډے فارمیټ کې جوړ کړي. ایوریج چې کم دی تقریبا سلويخ ایوریج دی په هر میچ کې د سلويخ رنزونه کوي. سټرایک ریټ چې کم دی هم تقریبا 90 سټرایک ریټ ته نه ټوډ دی. یو ځل پاتې شوی دی فوري د چوکي سلوریز د 153 واخلي دي. چکی د شپېته واخلي په ون ډے کې. 2 ځله د په 0 اوټ شوی دی په 3 سلويخ میچونو کې. 50 د شپږ واخلي دي او سنچریان د 9 واخلي دي په ون ډے فارمیټ کې. نو په ون ډے فارمیټ کې رحمان الله ګربز یو ډیر غټ امپیکټ خورزول دی د افغانستان د طرفه. افغانستان د طرفه داسې بیټسمن نو راغلی چې هغه دومره ښه سټرایک ریټ سره دومره زبردست طریقې سره هغه بیټینګ کړي او په ون ډے فارمیټ کې هغه پر رینکینګ کې ټاپ 10 پوزیشن له هم داخل شي. نو رحمان الله ګربز واحد د افغانستان داسې کھلاڑی دی. جناب میرے سره د اپډیټ سره کول د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.